بعضې اشعار ماله خوند نه راکوي هغې کې ډول وي هغې کې سرنا وي هغې کې ګډا وي بعض زمارونه ډېر ښکلي مداحین راغلي قسم په خدای دوی ډېر د زړه نه ناتخواني کوي او ډېر په زړه لګي دا خو ښکلي ښکلي ځوانان دي که دوی دا سنګینګ کولی ستاسو څه خیال دی په دې اواز باندې که ده ګانه ویلی سندره یې ویلی غزل یې ویلی او په یو میدان کې به دوی له خلکو لکونه روپۍ نه وي ورکړې خو دوی پې څه کوي دوی پې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مدحه کوي صفت کوي او دې صفت خوانی خو حضرت مولانا سلمان حقیار صاحب دې ځي ته راوسته چې وارث د نبي علیه السلام یې جوړ کړ او انشاءالله دا مې ته امید دی دا مې ته تمه ده چې د ده د برکته به په دې محله کې بچی الله عالم او حافظ او قاري جوړوي تاسو اراده وکړه خپل بچي به علم ته کښېنوئ که نه په ایمان راته ووایه چې دا خوند کوي دا دستار که نه کوي په دې عمر کې خو خلک ګیرې خورئ اجامتونه کوي نشې کوي ډاکې کوي څوک آیس خرڅوي څوک نشه خرڅوي چرسونه خرڅوي بنګونه دشمنۍ لوپرۍ کوي او دې ښکلي جوان ته وګوره بهترین دستار د عظمت پرونو ته استادانو جامعه تعلیم القرآن کې به کتلی تاسو ټولو به لیدلی سند یې وله ورکړه د اعتماد لاس یې ورته په سر کېښو مولانا سلمان حقیار صاحب اوسه پورې خو یو شاعر وی اوسه پورې یو مداح وی او د نن نه پس ته داسې مستند او مضبوط عالم شوې د دې نه پس چې د دین هره مسله چاته بیانې بلکل ستا په قول او ستا په فتوه زموږ فتوه ده اعتماد په خپلو استادانو وکړو او د رسول الله علیه السلام مدح او صفت کې اخري خبره کوم ډېر لوی اجر ثواب دی او رسول الله علیه السلام مو ته انعامات ورکړي دي واحسن منک لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء دا حسان ابن ثابت د رسول الله علیه السلام یو صحابي دی او د پیغمبر علیه السلام په مخ کې د رسول الله علیه السلام مدحه کوله دا لا واوره عایشه صدیقه د نبی علیه السلام کشره بیبي ده او د ډېرې مینې نه به رسول الله ورته حمیره ویله صلی الله علیه وسلم هغې هم د پیغمبر علیه السلام په شان کې یو څو شعرونه جوړ کړي زه دې شاعرانو ملګرو ته یو درخواست کوم تاسو چې کله هم شعر جوړوئ د حضرت حسان صاحب شاعري مخې ته ږدئ او د حضرت عایشې صدیقې شاعرۍ ته ګورئ د الحاج فخر کشمیر محمد امین باباجي صاحب اشعار مخې ته ږدئ بعضې اشعار ماله خوند نه راکوي هغې کې ډول وي هغې کې سرنا وي هغې کې ګډا وي بعضې نعتونه چې زه واورم زوی هم د دې نه خو چې هغه لوب او ګانه اورې کیدی شي په هغې د ګانې او د بجانې مینه پرې ماتېږي داسې به نه کوئ زمارونو موږ خو عاشقان ځان ته وایو هغه لب او لهجه هغه ترنم باندې شاعري کوئ او ناتخواني کوئ عایشه صدیقه رضی الله عنها څه فرمایي وی لنا شمس وللآفاق شمس وی یو زمان ور دی نبی علیه السلام یادوي وللآفاق شمس یو بره دی اسمان کې نور دی وشمسی خیر من شمس السماء وی زما د انور چې دی رسول الله علیه السلام دا د بر اسمان د نور نه د خلکو د نور نه بهتر دی وشمس الناس تطلع بعد فجر د خلکو نور خو سحر نه پس راخیږي وشمسی تطلع بعد العشاء زما نور د ماسخوتن نه پس راخیږي لوحی زلیخا لو رأینا جبینه هغه ښځو چې یوسف علیه السلام لیدلی او ځان له ګوتې پرې کړې وې که چېرته رسول الله علیه السلام یې لیدلی وی لآثرنا بقطع القلوب علی الید د ګوتو په ځای به یې ځان له زړونه پرې کړي د رسول الله دومره حسن او جمال زمارونو دې شاعرۍ ته به ګورئ